بسم الله الرحمن الرحیم. العلماء ورثة الانبیاء، علما د انبیاء وارثین دي. نن په مردان کې یو لویه سانحه شوې ده. مولانا عبید الله قاسمي صاحب شهید کړی دی. شهادت په څه معنی شوی دی؟ په څه معنی شهید شوی دی؟ خپل شاګرد ته د تربیت دپاره یو ګزار ورکړی دی، یو څپېړه ورکړې ده. هغه ماشوم تللی دی خپل کور کې، ورور ته ویلي او ورور یې ځان سات تیزه اله چاړه راخیستې ده او مولانا عبید الله قاسمي صاحب یې شهید کړی دی. یقینا دا ډېره لویه سانحه ده او دا ډېره عجیبه خبره ده چې تربیت دپاره ته خپل شاګرد دی یا تربیت ورکې، اخلاق ور زده کې، علم ور زده کې، او صرف معمولی تربیت دپاره هغه له ګزار ورکې او هغه دومره په دغه کې راځي، په غوسه کې راځي د هغه ورور او دغه خاندان چې هغه استاد محترم ولته شهید کې. اخر الله له به څه جواب ورکوي د دې خبرو؟ دا خو صرف او صرف په 3,500 روپۍ په 3,500 روپۍ تنخواه باندې یو عالم الدین لګی دی ستا بچي ته تربیت ورښایي، ستا د بچي خدمت کوي، هغه ته اخلاق ښایي، هغه ته ښه کردار ښایي، او ته راپاڅېږي او هغه هلکه که مولانا صاحب غلطي وي فرض کا مولانا صاحب غلطي وي، خو دا خو صحیح طریقې سره هم دا مسله حل کېدی شي. د څو مشران کښېنه او حل کړه. که ډېره سخته مسله وي نو اف آی آر پې کټ کړه. ته راځې او داسې یو غټه غلطي کې چې ته هغه په چوړو باندې ډېر بې دردۍ سره وې او شهید کې، دا ډېره غټ جرم دی. دا په پښتنو په معاشره باندې، په پښتنو په مخ باندې یو غټ ګزار دی. پښتانه خو هغه چې علماو ته به کېناستل، پښتانه خو هغه دي چې هغه به علما به رال، دا به ودرېدل. دومره ادب به زموږ مشرانو د علماو کو، او دا کوم ځای ته موږ پاتې شو؟ او 3,500 روپۍ تنخواه باندې به یو عالم څه وکړي چې ستا بچو له تربیت داسې ورکوي او ته ورسره داسې سلوک کوي؟ دومره تنخواه باندې ته خپل اندازه ولګوه. په دومره تنخواه باندې چې یو سړی بیمار شي دی په ګولۍ نه کېږي، ډاکټر له نشي تللی، خپل ځان نه علاج نشي کولی، او هغه لګی دی ستا د بچي تربیت کوي او ته ورسره دا سلوک کوي. الله له به څه جواب ورکړي؟ ورځ د قیامت باندې به څه الله ته جواب ورکړي؟ زه خو دا وایم چې دوی دا کم مقتدین دي او کم د جومات او د علاقې خلک دي، دوی له پکار وو چې دوی له کلکه سزا ورکړی وی، قانون مخې ته راوستی وی. ګنې دا ټول په دې قتل کې او په دې شهادت کې ګوره دا ټول شریک دي. دا څومره حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علما قتل کول د دې هیڅ ازاله نشته دی. سخت عذاب به الله رب العزت دغه انسان ته ورکوي چې ته علما قتل کړې. نو علما د انبیا وارثین دي. دوی صرف او صرف جومات دپاره دې ته ناستې دي چې ستاسو اولاد تربیت وکړي، ستا د 5 وخته د مونځ خیال وساتي. علماو باندې دا کار فرض نه دی چې تا له مونځ درکړي. علماو باندې د دین خدمت مدرسې چلول داسې فرض نه دي. هغوی د الله نه یېرېږي او د قرآن خپل ځان سره روچت کړی او دا قرآن هغه ټول انسانیت ته رسوي، یو ماشوم ته رسوي، یو کور ته رسوي چې ستاسو د بچو صحیح تربیت وشي.